हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, मेहनत की रोटियां मिलजुल के खाते हैं। हम कभी नींद की गोलियां लेते नहीं, रख के पत्थर पे सर थक के सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को जैन दिन मोहम्मद मोहम्मद और दा वक्त सुबह प्राइम डिजिटल कहानी नन यकम मई योम मजदूर पटोल मुल्क की मांझल कीगी बल्कि पटोल दुनिया की दावरत सीधे मांझल कीगी ओ बकिस्मत सरा जमुक बमुल के मजदूर ता आगा हकूक हासिल नहीं शिकम पगार दी न दिवता स मुस्तकिल उजरत था न पेंशन न इंश्योरेंस और न कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दा मजदूर د یو ملک په ترقۍ کې د ملا د تیر په شان دي چې کوم دی حیثیت لري او د دې نه بغیر چې دی معیشت تباه او برباد دی. دې حوالې سره به د دې ورځ حوالې سره به موږ مزدور طبقې سره خبرې کوو. راځئ موږ سره ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ ویلې چې موږ به مزدورانو سره خبرې کوو. دا وخت موږ سره څه مزدوران ولاړ دي دې سره خبرې کوو. ښه دا راته ووایه چې د دې ورځ مانځلو سره تاسو ته څه فایده ده؟ دا نن چې کومه یوم مئی ورځ ده که نه د دې یوم مزدور ورځ ده او د دې د وجې چې نن لکه ټول پاکستان کې ډیوټي ده د مزدورانو نو زموږ خو ډیوټي په نشته دی. ډیوټي خو د هغه خلکو به وي چې کوم سرکاري نوکران دي دغه دي نو هغې چې یو بیا مزدور بناوئ نو هغه چې موږ هم بناوو که نه څه پوه شو. موږ دلته وروره موږ ته تنخواګانې نه میلاوېږي نه دغه راته میلاوېږي دیاړي راته میلاوېږي. څومره دیاړي د ورځې تاسو ته میلاوي؟ موږ د ورځې تقریبا 900 800 یا 1000 یا مطلب 1200 په دې کې څه ګزاره کوي؟ دې کې ډېره سخته ګزاره یا ډېره مشکله. اوس زما 3 بچي دي نو زه د هغه بچو پرورش په دې باندې څنګه وکړم په دې 1200 روپو باندې مطلب زه پې کور ته اوړه ویسم غوړي ویسم څه شی پې ویسم په دې باندې. حکومت چې کوم دا دعوې کوي یاره چې مزدوران له موږ داسې حقوق ورکړه دا نو هغې کې څه حقیقت شته؟ نه جي موږ له اوسه پورې شاید صحیح دغه نه یې راکړی صحیح دغه پیکیج یې نه یې راکړی چې هلکه دا موږ هر میاشت لکه مزدورانو له څه پیکیج ورکړو موږ ته بلکل څه پیکیج نه میلاوېږي او نه دغه کېږي. نو څه پکار دي حکومت له څه پکار دي څه غوښتنه به دې کوي؟ نو حکومت ته دا پکار دي چې یار د غریبانان سره د لاس واړوي چې کله کباړ مباړ راغونډ کړو مطلب ګتې متې راغونډې کړو دا نور یا پلاستیکي ملاسټیکي راغونډې کړو نو په هغې باندې زه د کوره خرچه چلي دغه ګزاره کېږي. دلته پیپل منډۍ کې څه کار دی؟ دلته پیپل منډۍ کې زه پوړې مزدوري کوم تقریبا روزانه راځي؟ روزانه راځم. چوټي موټي کې؟ نه جي چوټي پکې نه شو کولی نو په 1200 روپو کې موږ څه چوټي وکړو. ډېره سخته یې راته یار. ګرانۍ حوالې سره څه؟ ګرانۍ حوالې سره دا ویل چې ورور هر شی ګران دی که پېټرول ته وګورو پېټرول ګران دی که ګیس ته وګورو ګیس ګران دی. اوس په موږ اوس ګیسونه پرېښي هم دي بزا خشا کې مشا کې راغونډې کړو بس ورور کور ته ویځو په دې باندې خپل شی مې بچوله پخوو لکه روټۍ موټۍ مو له پخوو. څنګه چې تاسو د مزدور خبرې واورېدلې چې یاره د دې وینا ده چې 900 روپۍ زما مزدوري ده په 900 کې به دوی څه کوي چې چیني غوړي خوراک څښاک ډاکټر نور ښی بدې دي سل خبرې دي نو ډېره مشکله ده په دې ګرانۍ په دور کې چې کوم دی یو مزدور چې دی د هغې ژوند ډېر زیات سخت شوی دی. دا وخت موږ سره یو بل مزدور هم ولاړ دی دې سره خبرې کوو. دا ورځ چې کوم مانځل شي یو مزدور په نوم باندې دې حوالې سره به تاسو ته څه ووایي؟ تاسو ته د دې څه فایده شته؟ هیڅ فایده نشته دی. لږ تېز وایه. موږ راځو کله 400 وشي کله 500 وشي کله 600 وشي په دې باندې موږ خرچه کوو. نو په دې 400 خو چې دی نو هغه نیم سېر غوښه هم نه کېږي نو څنګه ګزاره کوي؟ دې باندې به موږ څه ګزاره وکړو ولا باندې سر برابر کېږي ولا باندې تېرېږي. حکومت نه څه غوښتنه؟ حکومت نه دا هیڅ پکار دی چې د دې مزدورانو امداد ورسره وکړي پیسو امداد ورسره وکړي چې دا غریب مخلوقات دي دا غریبانان دي چې دې سره مرسته وکړي چې دغه پیسې ورته ورکړي چې موږ مزدوري نه شو کولی او نه شته دی. ته چې په دې سپینه ګیره را مزدوري کوې نو ستا څه بچي نشته هغه څه غټ نه دي؟ بچي مچي یو مې هسپتال کې اچولی صیبه او بل دی ماشوم دی هلک دی یو 12 ما دی پاس کړی دی هغه نن شوټینګ کړې ده نه دی راغلی. بل دی واده مې وله کړی دی پنځه بچي دي دوی زامن دي هغه بس خالي ځان ساتي بس ژوند ډېر سخت تېرېږي. ژوند ډېر سخت. بالکل جي تاسو چې څنګه دا خبرې واورېدلې څوک د پړي مزدور دی څوک یو طریقې سره چې دی مزدوري کوي څوک بل دا وخت موږ سره بل رور دی څه به وایي دا چې کوم ورځ مانځلی شي یو مزدور په نوم باندې حکومت دا غټې غټې دعوې کوي دې حوالې سره به څه وایي تاسو؟ مونږ خو اول حکومت ته دا درخواست دی چې خیر دی لږه ګزاره کوئ د مزدورانو سره یو ټریپک والا دې خوا نه مونږ له پرچې ډېرې زیاتې راکوي
بل خوا نه پېټرول لا باندې ګران دی او د عوامو ته چې وګورو مخکې به موږ په 800 روپۍ جګې مړۍ ته تلو نو چې 800 باندې موږ جګې مړۍ ته لاړ شو د 600 د 1500 روپو موږ خپل تیل وسوځو 220 320 1500 روپۍ ډربک والا خامخا د ورځې پارچه راکړي نو ژوند ډېر ګران شو نو پرچې نه علاوه چې کوم دا پېټرول ګران دي د دې څه اثر په تاسو باندې خامخا پرېږدو چې مخکې به 1200 ورکولې هماغه 1200 راکوي خو غواره نه خوري هسې بس هغه ورځ بې فضوله څومره مزدوري د ورځې کوي یاره د ورځې چې زما ډېر زور شي یا 2 پیرې وکړم یا 3 وکړم په هغه ډېر په مشکله باندې کېږي 2500 1800 2000 3000 ډېره خوش نصیبه ورځ چې په 3000 موږ به خوشحاله شو په 3000 کې څه ګزاره کېږي نه چې ما الله ما اووه بچي دي شپږ مې جینکۍ دي یو مې زوی دی دا ماشوم دی څه چې دا مې لور ده دا مې سکول کې داخله کړې ما یو میاشت څه تکلیف را باندې راغلی دیوال را باندې راپرېوتی و نو دا یو میاشت چوټي کړې ده 4 بچي مې د سکول نه را شړلي دي نو سکول نه را شړلي چې هغه و چې یار به دا ختم شو نومونه مومونه ولا کټ کړل نو ما هغه سرکار ته دغه خواست دی چې خیره دا بچي ده د سکول نه مه شړئ زما د پرایویټ وس نشته دی او سرکاري سکول کې دي نو دا اوس ما سره راغلي راځي دلته او په دې لوډر کې بس ما سره دا راته یو چې دا کومه ګراني ده دې یو عام سړي په ژوند باندې څومره اثر غورځولی دی یا داسې مزدور طبقه چې کومه ده هغې په ژوند څومره متاثره شوې ده یاره چې بس ژوند خو ډېر سخت شو باقي د حکومت د اړخ نه ولې چې حکومت ته دا خواسته چې خیر دی د غریبانو سره لږه مرسته کوئ حکومت چې د مزدورانو د حقوقو حوالې سره کم بلند و بانګ دعوې کوي دې باره کې به څه ویلی یاره چې نن تاریخه پورې خو موږ چېرته وان نه لرو چې چېرته حکومت یو غریب سره مرسته وکړه مرسته هغه خلکو سره کوي چې د چا تعلق ډېر د چا خپل خپلوان یي که نه نو هغې سره لاس په واړئ نو موږ مات ګوډ خلک یو دا والله که موږ په سیټ هم څوک اړئ په سرکاري سکول کې که په پرایویټ سکول نو ولې را شړې چوټیانې دې ولې کول دا خو ستا غلطي ده ټول غرب شو ګراني شو هر شی یو په دوه ګران شو او مزدوران مو څنګه دمو د ورځې څومره مزدوري کوي ورځې 1000 روپۍ وګټو دي چې کرایه نه ورکوو 1500 روپۍ ماده بچي څومره څلور بچي ګزاره څنګه کوي بس ګزاره چلېږي نو دلته پیپل منډه کې کار چټي نشو کولی پیپل منډه کې کار کوي دا ریډۍ چلې څه وړې راوړې سامان مامان خرڅ حکومت ته څه غوښتنه دي حکومت به موږ ته ښه راکړي دا غریبي ده ټولو بیا هم څه ګیله میله خو دې مې ووایه ګیله دغه ده چې ټول ګراني ده ډېره ګرانۍ د وجې یو عام انسان په ژوند باندې یا یو مزدور په ژوند باندې څومره اثر پرېوتی ډېر اثر پرې پرېوتی واړه کار ته راوتي جینکۍ هم راوتي څوک کباړ وړي څوک څه کوي څوک څه کوي ستا نور بچي څه کار مار نه کوي هغه کار کوي ونه کوي سکول وایي ته چې دا 1000 روپۍ وګټې دې باندې ته څه څه کوې بس څه کوو بیا هم نیمه ورځ کې سبا کېږي مزدور ډېر خو په هر ځای کې منځل کېږي که نه خو زموږ لپاره صحیح نه ده موږ غریبي ده ډېره نه څنګه صحیح نه ده نو زموږ خو ډېره زیاته غریبي ده غریبي خو د ډېرو خلکو ده ډېر خلک غریبانان دي مزدوري کوي څه به وایي دې ورځ نه یو مزدور ته څه فایده ده نو خو مزدور ته پیدا نشته نقصان دی څه مزدوري کوي زموږ خو دا ریډي دي سر ورځې څومره پیسې ګټي نو 1200 کېږي خو 1200 کې ګزاره څنګه کوي نه پکې کېږي نو چېرته ورته پېټرول ګران شي هر یو شی ګرانېږي غوړي ګرانېږي چیني ګرانېږي وړه بېګا په 2400 روپیو تېر هفته کې په 2200 راغېستې نو غریب سړي ته ګرانه حکومت نه څه غوښتنه نو غریب سړي له ریلیف ورکړي چې غریب سړي ته څیز ارزان لکه حکومت چې دی غریب سړي له ریلیف ورکړي چې غریب سړي ته څیز ارزان ګراني ده لکه بالکل ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د مزدورانو خبرې واورېدلې یو مزدور چې کوم 1000 روپۍ ورځ ګټي نو هغه به سیدې څنګه ګزاره کوي پېټرول ګران دی بجلي ګرانه ده ګیس ګران دی او شته نه د خوراک څښاک صحیح نه چې دي هغه اسمان سره خبرې کوي بدقسمتۍ نه صوبایي حکومت دی چې کوم بلند و بانګ دعوې کوي چې یاره موږ مزدورانو له دا کړي او دا ورځ مانځل شي نو د مزدورانو خبرې تاسو واورېدلې چې یاره مزدور طبقې دپاره هېڅ ریلیف نشته دی نو صوبایي حکومت ته دا مطالبه ده زمونږ چې د مزدورانو د حقوق دپاره چې کوم دی عملي اقدامات اوچت کړي او دوی له ریلیف ورکړي دا وجې زمونږ د نن ویډیو آینده به د نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې موږ له اجازت راکوئ د لوی الله په امان